الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. دا پدې مکه معظمه کې بعضې ملحدین ساز شوي وو او من جمله د هغې نه ابو جهل امو. یو ځلې ابو جهل دا حضرت ابوبکر صدیق په مکه کې چې وو نو ده به د مسکینانو مسلمانانو باندې ډوډۍ خوړله. الله وله مال او دولت ورکړی و. نو ډېر سخي انسان و. نو ابو جهل ورته ورځ ویلې ویل ته دا ګمان کې چې الله قادر دی او طاقتور دی چې دې غریبانانو ته ډوډۍ ورکړي. نو ابوبکر صدیق ورته ویل آو. نو دا ملحد ورته وایي ابو جهل بیا د الله تعالی څه حالت دی چې دوی له ډوډۍ نه ورکوي او ته وله ډوډۍ ورکوي. نو چې دا خبره وشوله نو ابوبکر صدیق ورته وایي چې الله تعالی د خپل بندگان ازمایي. فقرا او مسکینان په دې باندې د هغې ازمایش کوي او امتحان یې علي چې دوی صبر کوي او که نه کوي. او دا مالداران بعضې خلک مالدار کي نو د هغې ازمایش په مالدارۍ کوي چې آیا دی دله ما مال او دولت ورکو نو آیا دی زما په لار کې ورکړه کوي که نه کوي. نو ابو جهل ابوبکر صدیق ته وایي چې یاره ابوبکر ما ته پته ولګي ته په ښکاره ګمراهۍ کې ستا دماغ دې سړي خراب کړي دي ته بل طرف ته بوتلی ستا عقیده خرابه کړې ده. اورې دا دقسې ملحدین په مکه معظمه کې پیدا شو. اوس هم دنیا د ملحدینو نه ډکه ده او چې څونه ورځې ډېرېږي نو ملحدین زیاتېږي. وإذا قیل لهم کله چې وویلی شي دې مشرکو ته مالدارانو مشرکانو ته انفقوا مما رزقکم الله خرچ وکئ تاسو د هغې نه چې الله دله درکړي دي. په فقراو په مسکینانو باندې دا مال خرچ کوي. قال الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا ایماندارو ته وایي انطعموا من لو یشاء الله اطعمه. وایي هغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا ایماندارو ته انطعمو آیا منگا روزی ورکو هغه چاته که الله وغواړي نو به ډوډۍ ورکي او خوراک به ورکي. ان انتم نه یې تاسو مؤمنانو
الا فی ضلال مبین بغیر په ګمراهۍ ښکاره کې. دا قرآن چې تاسو ګورئ تاسو ته به په دې قرآن کې صفا صفا دا راځي چې د هر ملحد، د هر کافر، د هر بېدینه، د هر فاسق فاجر ګمان د نیکانو صالحانو په باره کې دی چې دا جهنمیان دي او دا ګمراه دي. ته وګوره که نه د مکې مشرکان مؤمنانو ته وایي وایي تاسو په ګمراهۍ ظاهره کې تیروتي یې، دې سړي غلط کړي یې، تاسو نه د خپلو پلارانو نیکونو دین خراب کړی دی او تاسو د دې ته ساز کړي چې بوتانو ته تاسو سپک نظر کوئ زمونږ خدایانو ته، او چې تاسو وایئ چې دغه د قیامت را روان دی او دغه د قیامت را روان دی، نو کله به راځي؟ ویقولون وایي دا مشرکان منکرین د آخرت متى هذا الوعد، کله به دا وعده چې قیامت به برپا شي. ان کنتم صادقین، مؤمنانو که تاسو رښتیني یئ نو کله به راځي؟ دا چې څوک یې نه مني نو هغه وایي کله به راځي. ته خو یې منې نه نو څه شی راولې؟ ته خو اول پرې سوچ وکړه. الله فرمایي ما ینظرون الا صیحة واحدة، دوی انتظار نه کوي مگر د یو آواز چې اسرافیل علیه السلام پې آواز پورته کی او شپیلی پوک وهي، د دې په انتظار کې ناست دي. تأخذهم وهم یخصمون، نیسی با دا آواز د شپیلی اسرافیل دوی لره وهم یخصمون، ای به دوی چې کوم دی جګړې کوونکي په خپلو کارونو کې. یو به ویل که په دې راکا، بل نه نه په دې نه در کوم، په دې در کوم. شور مغول به احساس کړی او دلته په اسرافیل علیه السلام شپیلی وهي په خپلو معاملاتو کې، په خپلو بحثونو کې دوی لګیا به او دلته په شپیلی پوک وهلی شي. فلا یستطیعون توصیة، نه به بیا دوی طاقت لري د وصیت کولو، وصیت ته به هم ساز نشي چې یو بل ته څه خبرې وصیت وکړي. او ولا الی اهلهم یرجعون، او نه به دوی خپلو کورونو او خپل اهل و عیال او بچو ته واپس شي. بیا حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو دو کسانو به دا تان په خپلو لاسونو کې نیولی او کولاوی به. که تاسو خیال کړی نو په دې بازارونو کې به پخوا چې کوم دکان به بند و نو بعضې ګاټلو واله به و، دا کپړې به یې خرڅولې، ګاټلۍ به یې ګرځوله. نو به بازار ته راغلی د کوم دکان مخه چې دکان پور و د هغې د مخې ته به ودرېدل، دوه کسان به و. نو یو به تان راواګېسته، هغه بل له بیا د دې تان دا سر ورکړو، هغه به ترې شاته روان و او ده به داسې سیکو او دا خلک په دې لاره باندې ځي او ګس په دې او ګس په دې او ګس په دې او راښکل بیا هغه ځای ته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تان به دوو کسانو پرې خپل منځ کې نیولی، نه به یې خرڅ کي او نه به یې راغونډ کړی او شپیلی به په اسرافیل علیه السلام وایي. او چې اسرافیل علیه السلام د شپیلی وایي که نه، دا خلک به په ځای ځای داسې شي لکه دا سوکړه چې راشي او دا شنه بوټي په ځای باندې کیني او دغه شي د امړه به شي وسته کیني، دقسې به په ځای باندې ونیولی شي. نه به دا چا طاقت لري چې یو چا ته یو خبرې وصیت وکړي، او نه به دا طاقت چې د کور نه بار دی چې د کور قدر ته لاړ شم نو کار څه کېږي. یو سړی به وایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو سړي به ډوډۍ راګېستي، نوڼۍ به سازه کړي او پرې ګوتو کې به یې راوالي، دې خولې ته به یې نه یې رسولي
او اسرافیل صاحب په شپېلۍ پوک وهي. دې ته نفحة الفزع وایي. نفحة الفزع دا د ګبراهټ دغه ده، دا مخکې هغه وارنینګ غوندې ولا ورکړو او ناڅاپه په دې پسې به دویمه شپېلۍ چې وایي نو هغې ته نفحة الصعق وایي. ټول به ځای په ځای ډیري چې کوم دی پرېوځي مړه به شي. دا دنیا به دې خالي شي، دا انساني تخم به ختم شي دې ځمکې نه. بس دا فلا یستطیعون توصیة، نه به طاقت لري د وصیت کولو یو بل ته. ولا الی اهلهم یرجعون، ولا یرجعون الی اهلهم، او نه به واپس کېدی شي خپل اهل و عیال او بچو ته چې ورګله بچو غم دغه وکړو نو بیا هسې مرګ راغی. ونفخ فی الصور، دا نفحة البعث دی. کفار چې ته منکر دي. ونفخ فی الصور، په درېیم ځل به پوک ووهلی شي په شپېلۍ کې. چې ووهلی شي فاذا هم من الاجلاس الى ربهم ينسلون، ناڅاپه به دا خلک د قبرونو خپلو نه خپل پروردګار ته رامنډې وهي. اجلاس د جدس جمع ده، قبر ته وایي. او ینسلون د نسلان نه دی، او نسلان پرې تګ او تلو کې تیزوالی ته وایي. نو ینسلون په تیزۍ باندې به راوتونکي الله ته، په تیزۍ باندې رامنډې به وهي. چې کوم ځای نه شپېلۍ شروع ده اقه طرف ته به منډې وهي. دا نبحث البعث دی ته وایي، د راپورته کېدلو د قبرونو نه. او دا به الله رب العزت د عرش عظیم د لاندې نه یو باران په دې ځمکه باندې وکړي. بل ورځ مې ورته ویلي او دا داسې یو مادې نه به وکړي چې هغه د انساني نطفې په شکل باندې وي، او چې په دې ځمکه ټوله ځمکه باندې به باران وشي، به دا خلک به ترې د خریړو په شانتې راوځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي لومبی به زه راپاڅمه او د خپل سر نه به خاورې سنډمه. دا نفحة البعث دی. قالوا وای بدا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے افسوس دی منگ لچا را پاسولو منگا من مرقدنا د خپل خوابګانه او د خپل اړخ د لګېدلو د ځای نه. نو الله رب العزت پورته جواب ورکوي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، دا هغه دا چې دی وعده کړې وه مهربان بادشاه چې قیامت به راولمه. وصدق المرسلون، او رښتیا ویلي پیغمبرانو. یا دی به چغې کړي دا چا موږ خپل خوابګانه راپاڅولو، مؤمنان به ورته وایي هذا ما وعد الرحمن، دا هغه خبره وه چې مهربان بادشاه یې وعده کړې وه او پیغمبرانو موږ ته را رسولې وه، هغې رښتیا ویلي وو، هغې رښتیا ویلي وو چې قیامت به راځي. ما تاسو ته وویلې چې دا یوازې ملحدین په مکه کې نه وو چې د رسول الله نه داسې سوالونه کول او د ابوبکر نه داسې سوالونه کول. اوس د ملحدینو کمی نشته په دنیا کې. اوس داسې ملحدین پیدا شوي دي چې دې قرآن نه دا ثابتوي چې عذاب قبر نشته. نو وایي څنګه؟ وایي دا خلک به وایي چې من بعثنا من مرقدنا، چې موږ خپل خوابګانه دا په قبرونو کې ودو.
خوابګاه ورته وویله نه په قبرونو کې وده نو عذاب قبر کم دی. یاد ساتئ دا د دې یو جواب دا دی چې دا مرقد کله کله ذکر د مرقدي او مراد مضجعي زید اړخ ما ترجمه وکړه زید اړخ موږ د خپل اړخګانه چا راوچت کړو نه موږ چا راپاسو او که د مرقد معنا هم دکم شي چې خوابګاه نو د قیامت حول او هیبت ته چې دی وګوري او هغه پریشانی دې ته راشي نو دته به د قبر عذاب داسې معمولي ښکاره شي لکه دی چې اوده او دریم مفسرینو دا لیکلي دي چې د شپېلۍ اولې د نفحة الساق او د نفحة البعث پرې منځ کې الله به په دوی باندې اساني راولي د عذاب قبر اوده بشي نو دا دویمه شپېلې چې وایي نو دوی به یقینا د خوب نه راپاسي. خدایا د عارضي ټیم کې دا وقفه ولا الله تعالی ورکړی و او دوی آرام کو. دا محدث مفسرین دا جوابونه کړي. ان كانت الا صيحة واحدة نبیدا قیام د قیامت مگر یو آواز بئی. وی دا اسرافیل علیہ السلام داغه عبادت هم دغه دی چې هغه دې ته الله مقرر کړی دی دا شپېلۍ پرې دواړو شونډو کې نیولې ده داسې او الله طرف ته به راسي الله طرف ته راسي مخ اړولی دی چې کله به الله ما ته اشاره وکړي چې ووه او دا تندی وي ګونجي کړی داسې دا تندی ګونجي کړی دی او دا شپېلۍ ورې کړې داسې نیولې ده او الله طرف ته متوجه دی چې کله به د الله د طرفه ما ته اشاره میلاو شي چې پوک وه. ان كانت الا صيحة واحدة نبی دا مگر یو آواز بی فاذا هم جميع لدينا محضرون پس ناسا په برا خلق ټول زمونږ په رزبانې حاضر کړی شوي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. فاليوم پسنن ورځې لا تظلم نفس زیاته به ونکړی شي په یو تن باندې د هیڅ یو ګناهګار ته به ګناه دوچند حساب نشي او هیڅ یو نیک ته به د هغه د نیکۍ نه کټوتي ونشي. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او بدله به نه ملاویږي تاسو ته الا ما مگر هغه کنتم چې وی تاسو تعملون کړي دي. تعملون کول تاسو په دنیا کې که نیکۍ کولی نو نیکو بدل به ملاو شي. ان کان خیرا فخیر که عملم د خیرو نو بدلیم د خیر دی وان کان شرا فشر او که عملم ناکارو نو بدلی به ناکاری. دا دی آیاتونو ترجمه و مختصر تشریح وه چې ما تاسو ته وکړه. دې کې یو څو خبرو ته اشاره ده. باب بیان علو الکافرین و طغیانهم. یو په دې کې د کافرانو هغه ځان غټ ګڼل او د کافرانو هغه سرکشي و سخریتهم او استهزاګانې په مسلمانانو په پیغمبر پسې کول او وذلک لظلمة الكفر على قلوبهم. دا دې وجې نه چې کفر یو تیاره راوستې ده دوی پړونو باندې
او دا اړونه یې وله تور کړي دي. حدیث کې راځي چې کله سړی یوه ګناه وکړي نو ده باندې په دې اړه باندې یو تور ټاکې وشي، نو چې بله وکړي نو بیا بل وشي، چې بله وکړي بیا بل وشي، چې بله وکړي نو بل وشي، نو چې دا ګناهونه ډېر کړي دا ډېر ټول تک تور شي. نو فلا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. بیا دی نه نیکي نیکي پیژني او نه بدي بدي پیژني، خوانده و ناخوانده برابر شود. دته نیکي او بدي برابري دی، نیک او بد هم په یو تله تلي، نیکی او بدی هم په یوه تله تلي. خالص لم یبوجت ساز شي ده کوتکۍ چې د نیک او د بد په منځ کې فرق نشي کولی، د حق او د باطل په منځ کې فرق نشي کولی، د ګناه او د ثواب په منځ کې فرق نشي کولی. دا کوتک نه نور څه. او تقریر عقیدة البعث والجزا. او عقیده د دوباره ژوند او الته د بدلو بذکر مبادیها و نهایاتها، چې د هغې اول هم ذکر کو او آخر هم ذکر کو. او نمبر 3 الساعة لا تأتي الا بغتة، قیامت به نه قایمیږي مگر ناڅاپه، ناڅاپه به قیامت قایمیږي. خلق به حیران شي. او الانقلابات الكونية الذي يحدث لعزمه اختلف آراء أهل العلم في تحديد النفخات فيه. ویدی کې د علماء رای مختلفی دي چې آیا دا نفحات دا سودی. وظاهر انها 4، جزائری وی کاردار چې سلور دي. نفحة الفنا، او ثانی نفحة البعث، ثالث نفحة الفزع، او 4 نفحة الصعقة، والرابع نفحة القيام بين يدي رب العالمين. نو اولا نفحة الفنا ده، بیا دی فسی چې کوم دی نو یو نفحه د فزع ده، غبراهټ کې بشي خلک، او بلا نفحة البعث ته خلک پراپاس، او والصعق هلاکت ته ویل کېږي. نو دا ړومبی چې ده نو په دې باندې به خلک دغه شي، ده په فزع کې شي، په یره کې به شي. دا دویم به هلاکت شي. په دې طریقه باندې نو دا نفحتو دلته سلور کړي دي، خو اصل دا 3 مفسرین وایي. نو دا نفحة دغه چې دی یادوي نفحة الفنا، دا خو بس دا ړومبی ده که نه، بلکې دا نفحة الصعق او دا یوه ده بس. د دې وجې نه دا 3 حسابوي خلک. او تقریر العدل الالهي یوم الحساب. دې آیاتونو کې دا ثابته شوه چې الله به عدل قایموي د قیامت په ورځ باندې، په حساب کتاب او په بدلو ورکولو کې. لیطمئن کل عامل علی انه یجزا بعمله، چې اطمینان حاصل شي هر عمل کوونکي ته چې په عمل باندې بدله ورکړی شوي د الله غیرو. دا نه چې سړي کړي نیکۍ دي او الله تعالی به نیسي پیږی پرې باندې، یا یو سړي نیکي بدي یوه کړې ده او 2 پیسه شوي دي، دا به انصاف نه خلاف. الله به چا سره به انصافي ونه کړي. کافر سره به هم انصاف کوي او د مؤمن سره به هم انصاف کوي، بلکې مؤمن باندې به تفضل او ترحم کوي، رحم به پې کوي. نو الله دې موږ او تاسو په دغه حساب کتاب کې کامیاب کړي. دا ډېر خطرناک وخت وي. دعا وکړئ چې الله موږ په قرآن عظیم الشان کتاب پوهیږي، د سره سره موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.
قرآنی نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک یې مخالفت کوي هدایت ورته وکړي. که د هدایت قابل نه الله تباه و برباد کړي، خدای موږ ته خلاص کړي. یا الله زموږ عمل ته اسلام په رنګ کې رنګ کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي. دلته شریعت محمدي راولي خدای. دا ملک الله د توحید او د سنت نه ډک کړي او د ملک د شرک او د بدعاتو نه الله خالي کړي. الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. څونه زموږ مشران کشران زنانه نارینه مړه دي، الله ټول وکړي. زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان.